السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د نومبر 8 تاریخ څلور ډېرې غټې خبرې دي ما چې تاسو سره شیر کړم. یو خو یو بیان دی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي کم چې د اډیاله جیل بهر هغه ورکړی. یو صحافي ته تپوس وکړو د اپریشنز او د دې حوالې سره او هغه ورته وویل چې یاره زمونږ فورسز چې دي هغوی جوماتونو ته سپي راولي او چې موږ ورته وویل چې دا مه کوئ نو بیا هغه وایي چې تاسو په سپو کې فرق نشته. دا انتهایی غیر مناسبه بیان دی ځکه چې د ادارو او د تحریک انصاف آلریډي ډیر زیات ټینشن روان دی. داسې بیانونه پای کې نور تیزی راولي. خو کو سهیل افریدي دا بیان بغیر د څه ثبوت ورکړي نو پکار ده چې هغه له معافي وغواړي. هر طرف نه په هغه تنقید کیږي، مذهبي طبقه پې کوي، وزیران مشیران پې کوي او کو نه د هغه سره څه ثبوت وي نو بیا د میډیا ته پیش کړي چې د هغې پته ولګي چې د بغیر ثبوته دا خبره نه ده کړې. بیا دغسې خبره اقبال افریدي MNA دی په اسمبلی کې وکړه. هغه وایي چې زموږ په علاقو کې په ځینو جوماتونو باندې هغوی قبضه کړې، هغوی پکې رهایش دي ادارو والا. نو دا بیان روان دی چې هغه ورکړی دی. نو داسې بیانونه بغیر د ثبوته نه دي ورکول پکار ځکه چې حالات ډیر خراب دي. اپریشن طرف ته هم مسلې جوړې دي نو دا به نقصان کوي. کو څه ثبوت وي نو پکار ده چې داسې بیان د ثبوت سره ورکړي شي. دویم خبر دا دی چې د 27 ترمیم باره کې ډېر عجیبه په میډیا شیزونه روان دي. پیپلز پارټۍ چې کله خپل سیاسي اجلاس وکړو نو هغوی د حکومت سره 3 شیزونه ومنل او په څلورو باندې د وی چې دا نه منو. 3 څه ومنل. یوې د ټول نه اهم خبره آرټیکل 243 دی هغه یې منو ان ومنله. اوس ډیر خلک وایي چې د هغې ډرافټ خو لا ډیر چا نه دی کتلی نو دوی څنګه ومنل چې پای کې د قوم د فایدې خبرې دي که د نقصان دي. دویمه خبره یې دا ومنله چې آئیني عدالتونه جوړېدل او درېیمه یې دا ومنله چې د ججانو ټرانسفر بغیر د هغوی د اجازته دا یې په آئین کې ترمیم ومنو. څه چې ونه منل هغه د آبادۍ هغه اختیار، د تعلیمه اختیار او د NFC ایوارډز دغه خبرې دي. بل طرف ته یو د ټول نه اهم کردار چې کوم میاں نواز شریف صاحب دی د مسلم لیگ نون سربراه دی، 3 پیری وزیر اعظم پاتې شوی دی، ووټ کو عزت دو نعرې ویلې ده، اب بالکل خاموشه دی. په 26 ترمیم کې هغه صرف په هغه شپه راوستو او ووټ یې ترې واخیستو بیا د هغه څه خیر خبر نه راځي. زه درته یو زړه واقعه وایم چې کله هغوی وزیر اعظم او جنرال جهانګیر کرامت زموږ آرمي چیف و نو جنرال جهانګیر کرامت یو سجیشن ورکړی چې یو سیکیورټي کونسل جوړول پکار دي چې پای کې د فوج نمایندګان هم یو سیاسي هم او په بحران کې څه فیصلې یو ځای کوو. په هغې بیان باندې میاں نواز شریف انتهایی خفه شو او جنرال جهانګیر کرامت یې د فوج د سربراهۍ نه لرګو. خو اوس چې دا څه کیږي نو خلک وایي چې په 27 ترمیم کې د آرټیکل 243 چې دی دا یو قسم د اختیاراتو پیرلل حکومت دی کم چې آئینی ماهرین زه اورم او څه وایي. نو کو دا چرې دغسې یو پای باندې د میاں نواز شریف دومره خاموشي عجیبه ښکاري یا خو ډېر بېوسه کړی دی ځکه چې د هغوی حکومت یو طرف ته د لور دی بل طرف ته د رور دی. نو د حکومتونو دپاره دومره مجبوري چې د عوامو د مفاد څه قانون سازي دی خو حمایت پکار دی خو که د عوامو د مفاد یا د جمهوریت خلاف سي نو هغې باندې کم از کم اواز چوتول پکار دي. نو دا یو ډېر اهم خبره ده چې په دومره اهم موقع باندې میاں نواز شریف صاحب بالکل خاموشه دی. آخري خبر دا دی چې د PIA یو بحران روان دی. تاسو ته پته ده چې زموږ ادارو کې هم سیاست دی او ډېر مسلې دي پکې. د PIA فلایټونه کینسل کیږي او بنیادي وجه دا ده چې کم انجینیرز دي ټیکنیکل سټاف دی هغوی په هړتال دي. زه ویډیوګانې ګورم خلک ایرپورټ ته راشي چا چې PIA ټیکټ اخیستي دا چا ویزه ایکسپایر کیږي د چا نورې مسلې او PIA فلایټ کینسل شي نو ای په ایرپورټ د عملې سره جګړه کوي او عمله ورته بېوسه ولاړي ځکه چې
دوی په اختیار کې نه دی سو پورې چې ټیکنیکل سټاف د جاز انسپیکشن نه کړي هغه تللی نشي انټرنیشنل رولز دي او هغه په هړتال دي نو کم خلک چې د ذمہوار دي هغوی له فوري د دې هړتال ختمېدو کوشش پکار دی یا د پی آی ای دا مسافر چې دي دوی له الټرنیټ د نور ایرلاین سره خبره پکار ده چې د هغوی فلایټس په وخت باندې هغوی خپل کم ځای ته چې سفر کوي چې وکړي نو دا ډېر غټ بدقسمتي ده چې دلته هر اداره یو د نااهلۍ عجیبه داستان باندې روانه ده امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته